دا ټول خلک سار پراته وي نه پاسي الله نوم ورته اخیستی شي مؤذن اذان کوي الله اکبر الله اکبر معنی دا ده چې الله ډېر لوی ده د تارې دی بسترې نه د تارې دی خوب نه الله ډېر لوی ده پاسه بیا ورپسې اشهد ان لا اله الا الله مؤذن درته ای چې ګوره زم د دې خبرې گواهی کوم چې د الله نه علاوه بل څوک د عبادت لایق نشته تم پاسه بیا ورپسې اشهد ان محمد رسول الله مؤذن یی چې پاسه زه د دې خبرې گواهی کوم چې ګوره رسول الله دا د الله رسول الله پاسه تم په دې خبرې باندې کلک ودرېږه بیا ورپسې مؤذن درته یی چې حی علی الصلاه ای دا کوم ځای نه چې درته اذان کوي درته دې ځای له راشه دا ځای د مانځه ده د مانځه ځای ته راشه حی علی الصلاه بیا ورپسې درته مؤذن یی حی علی الفلاح راشه دا مدرسه او دا جماعت دا د کامیابی ځای ده خو د سار په مانځه کې د سار په اذان کې او په د نورو اذانونو کې لږ فرق ده بیا درته مؤذن یی الصلاة خیر من النوم دا مونځ دا د تارې د خوب نه ډېر بهتر ده خو ته پاسې نه تا با د شیطان یو تور صادر خور کړی او د هغه صادر د وجې نه پتا کې دومره ناراستیا در ننوتي چې ته پاسې نه کله چې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وکړو نو دا رالو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیدارولو چې پاسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज وکړو مور بیبي ول आवाज ورکو چې رسول الله اغا اوددا الرسول نائم نو حضرت بلال ورته فرمایل چې الصلاۃ خیر من النوم کله چې مور بیبي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیدار کو ورته پاسا او حضرت بلال راغله او دا جمله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا جمله ډیره زیاته خوښه شو او ورته وی چې اے بلالا دنن نه بعد به تر سار په اذان کې دا جمله شامله کی دا هغه وخت نه دا جمله په اذان کې شامله نو يهود یې کچيري د مسلمانانو د جمعې او د سحر د مونږ دا برابر شو په هغه ورځې د مونږ شکسته نو دا د منافق غټه علامه ده چې دا به سحر مونږ نه کوي او د ماسخوتن منځم نه کوي دا په د باندې ډېر دا دواړه منځونه په د ډېر درانه دي موږ له دلته ډېر ملګري رسي مانځله مازدیګر ماښام او خو چې کله موږ د ماسخوتن په مانځه کې ګورو نو بیا موږ سره هغه کسان نه وي هلکه ویلې یاره جي به زه کور کوم ته څه حکومت ته مطلوب یې دشمني دی دا بیمار یې داسې یو عذر چې هغه عذر مبیحه وي یعنی د شریعت مطابق تا هغه عذر هغه معاف وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کم خلق چې بغیر عذره پکور کې مونږ کوي رسول الله فرمایي اعلان کې څومره پر خپل امت باندې مهربانه یو اړخته ته د رسول الله مهرباني وګوره او بل اړخته ته د رسول الله دا د جرأت نه ډکه خبره وګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ای کم خلق چې پکورونو کې مونږ کوي بغیر عذره عذر پکې ګوره شرط ته بغیر عذره عذر دالا چې بار دی تا دشمن د تامړی کور منځو کا بیمار نه شرطله کور منځو کا سخت سیلی او طوفان دا باران د کور منځو کا بارداس یو زناور دا کتروز تا متای کور منځو کا دا فقها دا عذرونه ذکر کړي نو کچېره د دینا علاوه چاته عذر نه وي او دا په کور کې مونږ کوي ګوره یو مونږ نه کول دی یو په کور کې مونږ کول دی دې کې فرق تکا یو مونږ نه کول دی چې سړی په کور کې هم نه کوي او یو سړی په کور کې مونږ کوي رسول الله فرمایي چې زه داسې نوجوانان چې هغه ډېر طاقتور وي او تکړه وي زه هغوی ته حکم چې تاسو لاړ چې یو ښه ډېر خشاک را جمع کوي ډیر خشاک او به هغه خلک چې کوم بغیر عذره پکور کې مونږ کوي هغه ځوانانو ته وزوی عام چې دا خشاک بل کوي او دی له دا کورونه اوسېږي دی له دا کورونه اوسېږي بالکل ولا دا کورونه ختم کوي چې دی بیا پکور کې مونږ نه کوي سخت وعید نه ده رښتیا وایي دا کوم چې ناس کسان دي او تاسو د منځله نه روځئ
د سار او د ماسخوتن مانځله. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ګوره دا موتا کې دا روایت ته چې دا سړی منافق ده. کم سړی چې د سحر او د ماسخوتن مونځ نه کوي دا منافق ده. او که ته یې کور کوم عذر درته څه ده؟ د دواړو خبرو لاندې ته رسي. یو خو دا که ته یې نه کوم نو ښکاره خبره ده چې د منافقت ټاپه ده در باندې. ځکه رسول الله 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دا سړی منافق ته چې کوم سړی د سار او د ماسخوتن مانځه ته حاضري نه کوي. یوه ده. دویمه دا خبره که ته یې کوم او په کور کې کوم نو په کور کې درته مونځ کول چا راوستي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو سنت او نوافل دا په کورونو کې وکئ. لا تجعلوا بیوتکم فی المقابر. داسې څه روایت ته الله دې کمې بیشې معاف کړي الفاظو کې چې تاسو خپل کورونه دا په شانتې د مقبرو مه ګرځوئ. تاسو خپل کورونه د مقبرو په شانتې مه ګرځوئ ځکه مقبرې کې مونځ نه کېږي. نو تاسو هم دا خپل کورونه شاړ مه پرېږدئ. نوافل پکې کوئ، سنت پکې کوئ، وتر پکې کوئ. لګې وئ دا مونځونه په کور کې کوئ. خو فرضو دپاره ګورئ تاسو دپاره عبادت خانه ده. مسجد نبوي چې دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مدینی منورې کې مسجد کله چې لاړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینی منورې ته هجرت وکړو نو مسجد نبوي جوړ کو. او دا مسجد نبوي په ابتدا کې داسې و چې دا تشه چوپړی وه. امام بخاري روایات ذکر کړي کله به چې باران شو نو په دغه چوپړی کې به باران راوورېدو مسجد نبوي کې به خټې وې چا به سجده نه شوله ګورې. دا هغه مسجد نبوي ده چې نن په عربو ډېره خرچه کړي ده او ډېر یو خلک د دې سیل لام اکثر سي د عمرې نیت یې نه وي خو صرف د دې سیل لسي. نو یو کس په ودرېدو اواز به وکړو چې تاسو نن په کورونو کې مونځ وکئ ځکه غربت و غریبي وه او دی به مانځله راوتی نه شول او که راوتل به هم نو په مسجد نبوي کې به خټې وي او د سجدې ځای به نو چې دی پکې سجده لګولی وي. نن سبا ما او تا ته ډېر سهولیات دي ډېر خو لیکن په ما او تا باندې د منافقانو هغه رنګ چړاو شوی ده چې ما او تا د ماسخوتن او د سحر مانځله ډېر په مشکله باندې روز